تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم د جنگ احد نا د فراغت نفس او د مدینه منوره ته دراتګ نفس په مدینه منوره کې يهوديان آبادو او هم داسي ګونګوسه شروع کړلو چې مسلمانان او دیره شکستو خوړل د متحق پیغمبر نخکاریږي. هغه هم په خپل د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف خبري شروع کړلې مخکم کولې خو د بدر د جنگ نه پس غلي شوی او په وخت کې چې مسلمانانو ته تکلیف ورسېدلو هغه نه پس يهوديان ویل چې د متحق پیغمبر نخکاریږي. دغه شان په مدینه منوره کې منافقانو چې عبد الله ابن ابي ابن سلول په قیادت کې په مشرۍ کې 300 کسان د بدر نه واپس شوي. همدغه شانتي د کوم د مکې معظمې قریشیانو کافرو هغوی هم داسې برید تاوال شروع کړل چې څنګه مسلمانانو له تکلیف ورکړو شکست هم ورته ورکړلو او ګورم خپل بدل واغستلو او داسې په عربو پر قبایلو کې حرکت غونتې راغی او داسې منصوبه د خلکو جوړوله چې په دې مدینه باندې یو یلغار به وکړو او په دې مدینه به ورشو د هر څه به ختم کړو. بس نبی علیه السلام دې دپاره بیا باقاعده مستقل د مدینې د حفاظت دپاره منصوبه جوړه کړله او نبی علیه السلام باقاعده د هغه مجاهدینو د هغه مسلمانانو صحابو سره به دوباره ووتلو چې کومه پرون تذکره کړې وه د هغې چې حمراء الاسد وادي ته نبی علیه السلام واپس لاړل هلته په دې په اراده باندې که د مکې خلک راځي چې د هغوی مقابله وکړو د دنیا ته څرګنده کړله چې موږ کمزوري شوي نه یو. دا یو وختي طور امتحان و چې راغی په موږ مسلمانانو باندې. د منافقانو د یهودیانو دا سوچ د بدلون دپاره او د مکې د خلکو د بدماشۍ د ختمولو دپاره نبی علیه السلام 3 ورځې هلته بیا پاتې شولو او دا تکلیف او دا امتحان چې راغلی نو دې الله تعالی په نس باندې د هر یو شي مقصدونه وي د هر شي فایدې وي. ظاهرا خو یو نقصان ښکاره شو موږ ته چې مسلمانانو کنډو پرېښودلو او جبل رمات پرېښودلو ښکته راکوشولو او دوباره جنگ بل طرف ته لاړلو او یا مسلمانان شهیدان شروع پکې نبی صلی الله علیه وسلم د شهادت اطلاع راغله. دا ډېر غټ خبرو او ډېره صدمه مسلمانانو ته او مسلمانانو پکې ډېر تکلیف په دې وخت کې برداشت کړلو. خو د دې تکلیف بنیادي فواید څه دي؟ یو خدا وه چې د مسلمانانو څرګندوالی راشي خلکو ته د خپلو ایمانونو اندازه وشي زموږ څومره ایمانونه دي او شیطان ته یو اندازه وشي په دومره سخت حالاتو کې مسلمانان په خپل اسلام ټینګ پاتې شولو نو اسلام د دنیا یو اهم دین ګرځي او دې نه پس د دې اسلام او دین ختمول داسې اسانه خبره بنئ. یو بنیادي وجه دا وه چې څرګندوالی وشي د منافقانو د نیکانو مسلمانانو د کمزورو مسلمانانو پته ولګېږي ځکه به د امتحان کې او به د مشکل کې خلکو ته د خپل ځانم انداز چې زه څومره اوبو کې یم. او دریم قرآن شریف ویلي دی ویتخذ منکم شهداء. د دې جپدي امتحان راتللو کې یو بنیادي مقصد دا و چې الله تعالی تاسو کې شهیدان جوړول غوښتل. لکه د بدر نه چې کم خلک پاتې شوي وو د هغو ارزو تمنا و قرآن شریف ویلي دي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ځینې مسلمانانو خپل نظر او خپل منښتې پوره کړلې لکه انس بن نضر رضی الله عنه د بدر نه پاتې شوی او د
ارزو تمنا داوا زه دې ماته د شهادت میلاو شي. سعد ورلا ورغه په جنگ بدر په مخه په جنگ احد کې او انس بن نضر تیز روان و چرته رواني نو انس بن نضر رضی الله عنه تویل و زماره قسم می په الله باندې ما ته د احد د غرونو نه د جنت خوشبویان را روانې دي جنت په طلب کې روانې ما. انس بن نضر رضی الله عنه به د احد په میدان کې شهید شوی و. دا ټول شهیدان خلکو پیژندل یو شهید چانه پیژندا څوک دی داغه مسلې په داسې انداز کړي او داغه بدن داسې طریقې سره غوخي پروتو چې چانه پیژندا څوک دی. به د انس بن نضر رضی الله عنه خور را لاله هغه خپل رور د ګوتونو د لاسونو د ګوتونو پیژندلو دا زما رور دی. قرآن شریف دا انس رضی الله عنه فرمایي زما د تر متعلق د آیاتونه بیا په قرآن شریف کې راغلل د احد په موقع باندې چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. ځینې مسلمانان او بهادر سړي هغه دي چې کوم خلکو کم منښته کړې وه زه به د الله په لار کې خپل سر ورکومه سرونه یې ورکړل نظر یې پوره کړلو او وما بزنه ومنهم من ينتظر او ځینې خلک د شهادت په لین کې ولاړ دي لا شهادت په انتظار باندې دي. دا عبدالله ابن جابر رضی الله عنه چې عبدالله فرمای زما پلار جابر غالبا وای سعد طویل سعد ابن ابي وقاص ته چې راځه دعا کو د جنگ نه مخکې او سعد ویل دعا وکړه چې خدای مالا یو تکړه کافر مخ لاړ چې مردار کم او جابر دعا وکړه چې یا الله مالا په دې میدان کې دې شهادت راکړي چې زما مسلح شوی وي زما د خلکو سره مخواله راکړي چې ماته د احد په میدان کې شهادت هم میلاو شي او داسې مې اندامونه مې کي چې په قیامت کې الله تعالی ته را روان یم او پوزه مې نه غوږونه مې نه شونډې مې نه او داسې زخمونو کې را روان یم او چې الله ته پیښ شم چې الله پاکه ستا په لار کې مې خپل بدن داسې ټوټې کړی و. نو عبدالله فرمایي زما والد صاحب چې کله اولنه شهید په احد کې بیا دی شوی و او واقع د بیا دا خېټه مشلولې وه لاسونه یې ورته کټ کړي وو مسلې ورته کړې وه او جابر ابن عبدالله رضی الله عنه بیا د احد د میدان کې دغه شان طریقې باندې شهادت ورکړلی شولو. د ځینې صحابه کرامو د شهادت ارزو تمنا وه او دا د نبی علیه صلات وسلام سنت و. نبی علیه السلام په خپله وي لوددت انی اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. نبی علیه السلام فرمایي دا مې د زړه ارزو تمنا ده دا غواړم د الله په لار کې شهید شولی او بیا الله پاک مې راجم دی کی او بیا شهید شوی او بیا راجم دی شو بیا شهید شو بیا راجم دی شولی. نبی علیه السلام به د شهادت ارزو تمنا کوله او بیا نبی علیه السلام یو حدیث نقل لی. نبی علیه السلام فرمایي چې کم خلک د شهادت ارزو تمنا لري د شهادت مرګ غواړي د الله پاک نه نو الله پاک بوله د شهیدانو مقام ورکی اگر که په خپله بستر باندې وفات شي. د ارزو تمنا دومره سعادت والا خبره ده خو دا زړه نه دی د خواهشات شیطان دې ته څوک نه پرېږدي. نبی علیه السلام به دعا کوله چې اللهم احیني سعیدا و امتني شهیدا یا الله ماله سعادت خپل زندگی راکړي او ماله شهادت خپل مرګ راکړي. خالد بن ولید رضی الله عنه جرنیل تیر شوی دی بیا مسلمان شوی په دې احد کې د مسلمانانو په مقابله کې راغلی و هغه چې کله مړ کېدلو په خپل کټ باندې مړ کېدلو نو ژړلې مرګرو ورته ویل خالد ته خو ډېر بهادر جرنیل وي مرګ نه هېرېږي مرګ ته ژاړې هغه ویل نه مرګ ته نه ژاړم زما دا بدن وګورې دا ټول بدن مې زخمي دی په هر ځای مې د تورې او د نیزې او د غشو ګزارونه دي خو نن په میدان کې نه مړ کېږم د شهادت ته مرګ نه محرومه شوم او په بستره باندې مړ کېږم. د نبي صلی الله علیه وسلم صحابي ورسره ناستو ورته ویل خالده ما د الله د رسول نه اورېدلي دي چې کوم خلک د شهادت ارزو لري د شهادت تمنا لري که څوک په خپله بستره مړ شولو الله به شهید مقام او مرتبه ورکوي. موږ خو نور اسم نشو کولی انسان په ډله کې خو شهادت ته مرګ ارزو تمنا وي د انسان خواهشات او د انسان نفس او شیطان انسان دې طرف ته نه وراړی دې طرف ته نه ور پرېږدي چې انسان دومره لوی سعادت والا سوچ وکړي.
نو په دې احد په میدان کې د دې امتحان په نتیجه کې یو اهم کار دا وشولو چې مسلمانانو ته شهادتونه میلاو شو او دا خلقو ته نقصان ښکارېدلو خو د اسلام په نسبت باندې دا نقصان نه دی بلکې دا فایده مسلمانانو ته میلاو شوله او یا شهیدان مسلمانان وشول او یا او دا نبی صلی الله علیه وسلم نبی حدیث ته چې په قیامت کې به الله تعالی په جنت کې بلکې په جنت کې به الله جنتیانو نه تپوس کوي دا ټول جنتیان چې جنت ته لاړ شي او جهنميان جهنم ته جنتیانو نه به تپوس کوي چې وایي په جنت کې څه کم دي چې درته سیوا کم خواهشم کم ارزو ده چې نه پوره کړي دی پوره کم درته نو ټول جنتیان به الله پاک هر څه پوره دي ځکه قرآن کې الله تعالی ویلي دي ولکم فیها ما تشتهي الانفس ستا په دې زړه کې څه خواهش الله به جنت کې پوره کوي نو جنتیان به ټول وایي چې بس زموږ هر څه پوره دي زموږ ضرورت نشته دی او نه څه چاهت خواهش دی هر څه برابر دي صرف شهیدان اسلامي شهیدان به چې هغه به دا ارزو تمنا لري هغه به الله تعالی ته وایي الله پاکه مونږ چې کم خوند او کم مزه د شهادت په وخت کې مونږ ته میلاو وکنه هغه جنت په میوو کې نشته دی هغه جنت په دې باغونو کې نشته دی هر جنت په دې مرزو چرچو کې نشته دی مونږ د شهادت خون او د شهادت امازه دوباره حاصلول غواړو نو ته مطالبه هم داره چې موږ د جنت نو باسه او بیا واپس دنیا ته ولېږه چې بیا د شهادت خوند او ارزو تمنا والو ګورې هغه شهیدان به بیا په جنت کې د الله پاک نه بیا د شهادت ته مقام مرتبه بیا مطالبه به کوي دا یو لوی مقام او مرتبه ده د دې وجنه چې د افغانستان په دغه کې به وداسې دا چې د روس خلاف کله جهاد او په هغه زمانه کې نو داسې ډېر ځله شوي دي چې کله خلک به شهیدان شولو څوک به شهید شولو وبه لګېدل نو خلکو بیا پرتوک کتلو بیا او داسې واقعات شوي دي چې کوم خلک به داسې شهادت به منظور شهادت په دغه جذبه به وه د هغه پرتوک به چې کله وکتلی شو هغه لون شوی و په هغه به غسل واجب شوی و وایي د شهید ته د شهادت په وخت کې داسې خوند او مزه میلاو شي چې په ده باندې جنابت راشي بیا دومره خوند او مزه په دې شهادت کې موږ دې خبرو ته شیطان نه پرېږدي دا هسې هوایي خبرې دي وایي مه کوئ دا نبی علیه السلام بیا د شهیدانو متعلق وفرمایل چې کوم خلک شهیدان شوي دي هغه خلکو له الله تعالی د شنو توتیانو شکلونه ورکړي دي او د عرش لاندې غټې قنادیل غټې غټې پنجرې دي ښکلې ښکلې مزدارې په هغه کې د هر شهید روح پاتې کیږي او سهار ځي تر ماښامه پورې په جنت کې مزې چرچې کوي او ماښام واپس خپل قنادیلو ته او خپلو پنجرو ته راځي دغه شهیدانو د روحونو دپاره نبی صلی الله علیه وسلم دا مرتبه او دا مقام هم ذکر کړی دی نو په هغه وخت کې خلکو ته شهادتونه میلاو شو دا د مسلمانانو ارزو تمنا وه یو لویه فایده مسلمانانو ته دا میلاو شوله د احد په میدان کې نقصان نه و ده د دې وجې نه کله ناکله موږ په احد کې مسلمانانو ته شکست شوی دی شکست نه دی شوی مسلمانانو ته شکست نه دی راغلی ځکه کافر نه ویل چې موږ جنګ وګټلو امتحان راغلی ولته او په هغه امتحان کې مسلمانان پاس شوي دي او څوک شهادتونو ته رسېدلي دي نو یو اهمه بنیادي خبره د احد په میدان کې دا هم راغلی وه چې خلکو ته شهادتونه میلاو شولو او د هغه نه پس د نبي صلی الله علیه وسلم ته د خپلو ملګرو د مسلمانانو د مینې محبت اندازم وشوله ګورئ د یو صحابي متعلق راځي چې هغه د احد په میدان کې کله زخمی شولو د نبی علیه صلات وسلام په خوا کې مبارک کې راپرېوتلو او شهید کېدلو نو هغه دومره ارزو و چې زما د اثر د نبی علیه السلام خپو ته ورسېږي او هغه د نبی علیه السلام په دې خپو مبارک کې سر ښودی دی هغه د نبی علیه السلام په دې خپو مبارک کې ساه ورکړی دی دا د خلکو دپاره سعادتونه وو نبی علیه السلام داسې د قربانو اندازه وشوله چې دا د دې مسلمانانو له اسلام سره او دین سره څومره لویه مینه او محبت دی بهرحال په احد په میدان کې چې کوم شهادتونه دا د مسلمانانو دپاره سعادتونه وو د نیکبختۍ او د سعادتونو پیغامات یې راوړل او چې کوم مسلمانان زخمیان شوي وو
او د زخمونو نه پس هغوی په دویمه ورځ باندې بیا وزي د نبی علیہ السلام په اډر باندې په حکم باندې واپس میدان ته. پاک یو اهم سبق مسلمانانو د پاره دا دی چې ګوره عذرونه او بهانې به نه لټوئ چې سر مې خوږېږي ملا مې خوږېږي خپل مې خوږېږي. دا مه کوه چې کومو خلکو په کورونو کې مړي شوي دي، شهیدان شوي دي او زخمیان دي، او چا وک پرېک شوی ده، چا ګوته پرېک شوي ده، چا ولی زخمي دی، د چا یو ځای نبی علیه السلام په خپله څومره زخمي دی، خو په دویمه ورځ باندې دا عذر نه پیش کوي چې زما ملا خوږېږي زما سر خوږېږي. د دې نبی علیه السلام د احد د دې غازیانو د دغه نه کردار نه معلومېږي چې بهانې ختم کوي. اسلام کې بهانې مه ګرځوئ چې یاره مونځ مې ځکه ونه کړلو ستړی وم، پلانکې عبادت مې ځکه نه و چې ملا مې خوږېدله، او پلانکې کار ځکه نه شم چې پیسې را سره نشته، او عذرونه مزرونه مه کوئ. د الله د دین دپاره کلکه ملا وتړئ، دین خدمت وکئ، دین له وخت ورکئ، دین زده کوئ، او په دین باندې خپل ځانونه قربان کوئ، او په دې معاشره کې دین خور کوئ. دا د صحابه کرامو د دې احد د دې زخمیانو د دې بنیادي پیغام هم دا مسلمان اوس هم دا خبره ده، عذرونه بهانې مه لټوئ، ځان له ولې دوکه ورکوئ. صحابه کرامو د سختو حالاتو کې بیا هم راوتي دي. دا د احد د شهیدانو د احد د جنگ واقعات دا چې ټول تفصیلات موږ وایو دا په ثابت کال کې بیا نه خلاصېږي. چې کومې غټې غټې خبرې وي د احد د جنگ او د احد د جهاد هغه موږ د خپلو ایمانونو د مضبوطیا دپاره، د خپل ځان کې د ایمان د رڼا د مضبوطیا دپاره او د پیغمبر علیه السلام سره د محبت پیدا کېدلو دپاره موږ د دې تذکره وکړله. د دې تذکرې مقصد د دې سیرت مقصد دا دی چې زموږ په زړونو کې ایمان مضبوط شي، موږ د ایمان رڼا حاصله کړو، موږ د الله په عظمت او د الله په لویوالي باندې زموږ ایمان نور هم مضبوط شي. دې لپاره د دې تذکره کوو. نو الله پاک نه مې دعا ده چې الله پاکه مسلمانانو په احد کې څومره قربانۍ ورکړي دي، الله پاک د هغې اعلی جنتونه وله ورکړي، او موږ مسلمانانو لره په دین باندې او په اسلام باندې الله تعالی مضبوطیا را نصیب کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا